السلام علیکم زما ملګرو. یو پیره بایزید بسطامي رحمت الله علیه چې په خوب کې ولیدو وایه بایزیده وی الله جل شانه د سره څه معامله وکړه. بایزید بسطامي رحمت الله علیه ورته فرمایي زه چې کله الله جل شانه ته مخامخ شم الله جل شانه ما ته وفرمیل چې بایزید ته خو ما بخلې خو دا راته ووایه چې په څه شي مې بخلې. بایزید بسطامي رحمت الله علیه ورته وایي وی الله جل شانه ما ډېر عبادت کړی کیدای شي تا زه په عبادت باندې بخلم. الله جل شانه ورته وفرمیل نه بایزید په دې مې نه بخلې. بیا ورته بایزید بسطامي رحمت الله علیه وایي چې ما به ډېر روژې نیولې تا زه په ډېر روژو بخلم. الله جل شانه ورته وفرمیل نه بایزید په دې مې نه بخلې. بایزید بسطامي رحمت الله علیه ورته وایي چې ما به ډېر سخاوت کولو خلکو سره مې مرسته کوله په دې به یې بخلم. الله جل شانه ورته وفرمیل نه بایزید په دې مې نه بخلې. نو بایزید بسطامي رحمت الله علیه ورته وایي وی الله ته راته ووایه ما ته خو پته نشته چې په څه دې بخلم. الله جل شانه ورته وفرمیل چې بایزید بسطامي ما سره ته په یو شي باندې بخلې هغه څیز دا دی چې ته یو پیره په یخنۍ کې روان وې په لاره باندې د یو دیوال چاودلی و د هغې چاودلي دیوال کې د پیشو یو بچی ناست و هغه ډېره یخني شوې وه تا وی چې زما دومره یخني کېږي د دې بچي به څومره یخني شوي وي. نو تا هغه پیشو بچی راواغشتو او په خپل کوټ کې ځان سره کېنولو هغه دې ګرم کو ما د هغې وخت نه فیصله وکړه چې بایزیده ته ما وبخلې. نو ملګرو د دې واقعې نه موږ ته دا سبق حاصلیږي خو یو نیکي وړه وي هغې ته سپک نه دی کتل پکار کیدای شي په دې وړه نیکي باندې الله جل شانه زموږ مغفرت نصیب کړي یا داسې کو ګناه وړه وي هغې ته داسې نه په کتل پکار چې یاره بس دا وړه ګناه ده بس زه بیا وکړم نه کیدای شي په دې وړه ګناه باندې الله جل شانه موږ رونیسي. الله جل شانه دې موږ ته د وړو نیکو کولو توفیق راته نصیب کړي. آمین.